پخوانو خلکو ته خو ډېره ګرانه وه. مثال په طور باندې د هغې مونځ به د جومات نه بغیر بل ځای کې نه کېده د بني اسرائیل. څومره ګرانه خبره وه. هر ځای کې چې وي نو ځان به جومات ته رارسوه. جوماتونه پخوا دومره چرته وو. اوس خو که جومات کې ډېر ثواب دی خو جوماتونه هم الحمدلله ډېر شی دي. هغې به د زکات 4 حصه د مال ورکوله. نو 4 باندې خلک زمیندار له ځمکه هم چې ورکوي نو زړه نه کېږي. وایي دا خو پکې ماته بیا څه نه پاتې کېږي. هغې به د 4 حصه د خپل مال نه زکات ایسته چې د هغې به د کپړو یو ځای ګنده شو پلید شو نو کار څومره به تاوینځه نو هغه به نه صفا کېده تر څو چې به د کینچۍ باندې هغه کټ کړی نه نو نوې جوړه څوک کټ کولی شي. څومره ګرانه خبره به وه. ګناه به ترې وشوه نو ګناه توبه به الله نه قبلوله. هله به یې وله توبه قبلوله چې هغې به ځان مړ کړ نو هله دا څومره ګرانې خبرې وي. الله رب العزت دا بوجونه او دا تکلیفونه آسان کړل دی امت ته. ډېر اشیاء الله پاک په هغې بند کړي وو. کله به یې ورته ویل د میانو ښکار به د خالي په ورځ نه کوئ. څومره ګرانه وه. او دی به ورته کتل او ښکاره به را روان وو. کله یې په ټول عمر دپاره هم بند کړي دي چې مایې به بلکل خورئ نه. اوښ غوښه به نه خورئ د شترمرغ به نه خورئ. واز دې په الله باندې کړی وي. نو دا د دې احکاماتو تعمیل ګرانو که نه. نو الله وایي تاسو ته دا مخکنو خلکو واقعات الله دې له بیانوي چې تاکې د شکري صفت او ماده هم پیدا شي. او ښیي تاسو ته په شان د طریقې دای کسانو چې تېر شوي دي ستاسو نه پخوا ویتوب علیکم او چې مهرباني وکړي الله په تاسو باندې. والله الله علیم پوه دی حکیم حکمت والا دی. علیم پوه دی په هغې چا چې څوک توبه وباسي الله ته او چې څوک یې نه وباسي نو په هغه هم خبر دی. حکیم الله پاک حکمت والا دی. دام د الله یو حکمت دی چې الله د خپل بنده توبه قبلوي. والله یرید الله پاک غواړي چې دا کوم احکامات فرض کړي دي دې په ذریعه ایتوب علیکم دا چې مهرباني وکړي په تاسو باندې. دا احکامات الله د مهربانۍ دپاره رالیږلي دي. دا د الله رحم دی په خپل بنده. ویرید الذین غواړي هغه کسان یتبعون الشهوات چې تابعداري کوي د خواهشاتو ان تمیلو میلا عظیما دا چې کاږه شي تاسو په کاږېدو لوی سره. باطل پرست وایي چې ته د حق لارې نه واوړې. یرید الله ان یخفف عنکم غواړي الله چې سپکوالی راولي ستاسو نه تکلیف او بوج کم کي. وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی د انسان ضعیفا کمزوری. یو حکم ورته الله آسان کړی هم دی خو بیا هم په خپل اختیار باندې دی هغه نشي پوره کولی. نو الله په د خصوصي امدادو کې ورسره او دته آسان کړي. یا وخلق الانسان ضعیفا پیدا کړی شوی د انسان کمزوری. دی د خپل خواهش کله یو خوا اړی او کله بل خوا اړی. نو د دې خواهش د وجې نه الله پاک د احکامات آسان کړل چې دنه پاتې نشي. وخلق الانسان ضعیفا پیدا کړی شوی د انسان کمزوری. خصوصا په هغې ځای کې کله چې داسې یو مسله راشي چې هغه د د مزاج خلافي نو اکثر دی د هغې نافرماني وکړي. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اوس یو لسم حکم دی په دې کې اصلاح المعاملات چې خپل معاملات سم کوي. ګوره څنګه چې دا د الله پاک حکم دی چې منځ کوئ، څنګه چې دا د الله احکامات دي چې روژه نیسئ، حج کوئ، زکات ورکوئ، نو دغه شانه د هغې الله پاک دام حکم دی چې دا خپل مال به غلط نه استعمالوي. نو هغه مسلمانان
چې هغه د الله پاک هغه احکامات مني چې کم د مز روزه حج زکات په شکل کې دي نو هغه باندې لازم دي چې هغه احکامات مو مني چې کم د امر او د نهي شکل کې نور دي د معاملات شکل کې دي نن یو غټ کمې زمنګ داوم دی چې منګه خپل معاملات هغه نه سمو یو سړی به جمعات کې اول سب کې ولاړی دومره به د مز شوقي زندگی کې به مز نه قضا شوه سود بکئی جواری بکئی دارنګي غلا بکئی دروغ بوای خیانت بکئی د چانه به په زور باندې یو حق سار کړی هغه بنور کوي وې زکتا کی زور ایمان وال او اول سب کې وجمات کې مدري روزه به یوم نه پاتې کیږي ذکر به یوم ته نه پاتې کیږي نو الکه چې څنګه عبادت له زور ور کړی دی د دین سیوا زور به معاملات لم ورکه سو عبادت خدا سي دي چې ستا لکه سړی او 10 نه نمونځ نه کیږي نو عبادت داسې دي چې د یو سړی حلال خوراک نه او حرام خوراک نه یو عبادت هم نه قبليږي نو اوس دلته منګه سوچ نه کو چې د عبادت منګه کوو لکه مونږ چې یو سړی به د سکه نه زړی نه مني بلکې ګناه د کفر ته به سړی وځي نو چې یو سړی په خېټه کې حرام دي چې داغه دا سوچي چې زما د عبادت نه قبليږي چې داسې د ځانو ساتي لکه څنګه چې ته لازمی او 10 کې چې د قشان ځان د حرامو نه پاک لکه به د سینه چې ځان پاکه خپل معاملات برابر ول غواړي ګوره دی آیت کې سوچ کوي یو معنا یا ایها الذین آمنوا ایمان والا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے د ایمان والا مخره خپل مالونه په خپل مینس کې په باطله طریقه اموالکم وی چې ستا خپل معلوم دی کنه نو دا خپل مال به هم په غلطه طریقه نه خوري په ناجایز طریقه به نه استعمالي دویمه معنا یا ایها الذین آمنوا ایمان والا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخوره تاسو مالونه د خپلورونو مسلمانانو د مسلمان مال د سه وګڼه لکه ستا خپل مال هغه په غلطه طریقه مخوره څنګه چې توې چې ستا مال سو غلط استعمال نه کین نو تم د مسلمان نه مال په دوکه او غلطه طریقه مخوره هغه غلطه طریقې سری چې هغه څومره حرامي طریقې دی هغه ټولي لکه سود دا ګناه ده چې دا په ګناونو کبیرو کې لوی ګناه ده او سود نن سبا ډیر زیات شروع شوه دی ډیر کم خلک دي چې هغه د دې معاملاتو نه بچي جواری ده څنګه چې سود حرام دی نو دقه شانه جواریم حرامه ده د چانه څه شی په زور باندې نیول دي چې نه در کوم دارنګه د چانه غلا کول دي سرقه ده د چا په مال کې خیانت ده دارنګه تجارت کې چې څومره عقود فاسده دي تجارت په غلطه طریقه کې نو کته دکاندار او کته عام व्यापारी ستاده تجارت پیسې تعالی حرام دي چې کله دا د شریعت د اصول خلاف دي نو کار یو طریقه دا هغه به د شریعت مطابق کې روح المانی لیکلی دي چې باطل نه مراد هو ما خالف الشرع هغه طریقه چې د شریعت خلاف د شریعت خلاف طریقو باندې به مال نه خوري که خپل دینم به نه استعماله کده بل دې به نه خوري یا ایها الذین آمنوا ایمان والا لا تاکلوا اموالکم مخره تاسو خپل مالونه بینکم په خپل مینس کې بالباطل په باطل طریقه باندې چې شریعت خلاف ده الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم مگر دا چې وی تجارت سره د رضامندی تاسو نه تجارت ده نو کتا د یو مسلمان نه پیسې وګټلې او هغه تخرین بهشکه خوړی شي خو تجارت کې ودا خبره یاد ساتي چې دوکا باندې کې د یو شی عیب او نقصان باندې پټه
د منډای دلال به د ځان نه جوړي چې د یو بیکاره شي دومره تعریفونه وکړي چې یو سړی هغه په دوکه شي. ځکه خلک دوه قسمه دي، یو قسم هغه دي چې هغه شی اخلي، یو قسم هغه دي چې هغه ستا خوله اخلي. چې ته ورته وایې دا شی ښه دی نو هغه وایي بس هغه ما ته ویلي دي چې صحیح دی دا واخله. او یو هغه چې ته ورته خبره وکړې نو هغه سوچ وکړي هغه وایي دی دروغ وایي. خصوصا هغه خلک چې هغه دوکمار نه دي رښتیني دي نو هغه اکثر د بل په خوله دوکه شي. نو دا دروغ به په خپل مال کې چاته نه وایي، قسمونه به ورته نه خوري چې داسې دی او داسې دی او حقیقت دا دی چې داسې نه وي. دا به نه وي چې دا خو په دې په خپل هم نه دی شوی، ګټه که 10 روپۍ کې او که 100 کې او که 1000 کې هغه تعالی الله درکوي وکړه. خو لکه دا دروغ ولې وایي چې د 500 شی دی او هغه تا ته وایي چې مال یې په 100 راکړه، هغې وایي په 100 خو په خپل هم نه دی راغلی او یقین وکړه چې ډېر غټ تاوان مې دی پکې. هغه ویې لکه چې په خپل هم نه دی راغلی نو مال به یې د کوم ځای نه راکړي نو هغه ورپسې نور هم ورکړي. دا دروغ دی. کله ورته وایي چې بس زه به یې درته خپل سر وښیم او ماله به ګټه راکړي نو خپل سر نه پسې سیوا ډېرې یادې کړي، وایي په دې خو مې راوستی دی او راوړی مې دی ته چې اوس څونه راکولی شي. الله دې معافي وکړي. اوس خو قصه ټوله ګډه وډه ده. یو سړی ځمکه اخلي د بل چا نه یېرېږي نو دلته ځمکه ده د لاکو روپو مطلب هلته یې ولیکل پکې 5 लाख روپۍ، په 10 लाख یې اخیستي هلته پکې 15 लाख ولیکي 20 लाख ولیکي. نو تا خو اخیستې په 10 دا ورکړي د 10 دي دا 20 دې څنګه ولیکلې؟ که سبا پې څوک شپه کوي نو دی وایي دا ما خو په دې اخیستې ده. دا ناروا دي، دا حرام دي. ګاډی به واخلي چې په 10 یې واخلي وایي دا ما په 12 لکه اخیستی دی، په خپل ګاډي کې به دروغ شروع کړي. هلکه ستا په دې کې پیدا څه ده؟ ولې ځان له چې دی نو آخرت خرابې. همیشه دپاره رښتیا وایه. کم تاجر چې په تجارت کې رښتیا ویل او دارنګې امانتداري دی به قیامت کې د انبیا او صدیقین او شهداو په سب کې الله را پاسوي. تجارت خو الله جایز کړی دی خو ته په جایز لاره خو نه ځې که نه. تجارت کې که لږې دې وګټلې که ډېرې دې وګټلې الله یې درکوي خورئ. الا ان تکونه تجارتا مگر دا چې وي تجارت عن تراض منکم سره د رضامندتیا ستاسو نه. ولا تقتلوا انفسکم مه وژنئ خپل ځانونه، مه هلاکوئ خپل ځانونه په خوړلو د مال په باطله طریقه. څه معنا؟ حرام مالونه مه خورئ، دا خپل ځان سره زیاتی دی. ولی چې څومره ستا د بدن تربیت په حرام مال شوی دی دا به د قیامت کې د جهنم په اور باندې تا نه سوځي. نو دی لی سر به چې بیا په اور کې سوځي نو د هغې نه ښه نه وه چې لږ ګزاره به دې کړې وه خو چې د حرامو نه بد شوی وي. یا بله معنا ولا تقتلوا انفسکم مه وژنئ خپل ځانونو لره په پرېښودو د تجارت باندې. بعضې خلکو خو بس د دنیا کارونه نه کوي او دې ته کار ویلی دی چې سوال د خلکو نه کوي. تجارت کوا، زمینداره کوا، دیاړي کوا، مزدوری کوا، رزق حلال ځان له پیدا کوا. ځان ولې ذلیله کوې چې بل ته سوال کوې، بل نه غواړي. حدیث کې راځي یو کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سوال کو. نبی علیہ السلام چې دن ورته وی تا سره څه شته؟ سړی خو رښتینی و دروغ خو نه ویله لکه دې زمانې نو چې هر څه ورسره ډېري او وایي ما سره نشته. دا سوال والا سره د ټولو نه ډېري اکثر. هغه مخکې ورځو کې یو غریب سړی د سوال والا هغه ګاډي والی و چې ګاډي وو نو هغه کسانو اوچت کړی و هسپتال ته یې بوتلی و نو بیا یې ته ویډیو کړی وه هغه یې نېټ له ورکړی وه. بابا بېهوشه و ګاډي والی و هسپتال یې چې ورسو او کله هغه له صفایي مپایي کوله پټۍ مټۍ وله یو ځای بل ځای زخمونو نه تاوولې
بابا نه چې کله هغه خپلې کپړې لرې کړې ځکه خو د خیر هم ډېرې څښاوي چې وی کتل نو د بابا پتنان او د بابا پرتوغاښ او 100 بل 100 سره ګوډې ونیو هغه دا ټول د پیسو ډکو لږې لږې پیسې بس هغې نه تار تاو کړی چا نه چې دی نو دا ربړ تاو کړی تقریبا چې را جمع کولی نو هغې خندلې چې 23 لاک روپۍ د هغه سره وي 23 لاک روپۍ او داسې یو څیز وایي کې جمع کولی هغه ډاکټران یو بل ته خاندي وی بابا ګاډي نه دی والی وی دا خو د پیسو بینک والی دی دا خو بینک ګاډي والی دی دا دونه پیسې او دغه حالت کې هم چې دی نو هغه سوال کو هغې ویل چې دا وګورئ مسلمانانو په دې حالت کې هم دی سوال ته ناستو نو ګاډي والی دی نو حال دا دی چې بس خپل ځان مه هلاکوئ چې کار نه کې کسب نه کې او مخلوق نه غواړي الله نه ولې نه غواړي خپل ځان ولې نه ستړی کې الله نبی علیہ السلام هغه کس ته وایي سوال یې کو وایي کور کې د سره څه شته وایي د الله پیغمبره یو کمبل مې د نورې شی هم نشته وایي راوړه چې هغې راوړله نو نبی علیہ السلام ویل لکه دا به څوک واخلي په 1 درهم یو کس ویلې زه وایي دې نه سوا به څوک واخلي بل ویل زه به په 2 درهمه والم وی دینه سیوانو چا غږ نه کو بس په 2 درهمه کمبل خرڅ کړه سی هغه کس لور کړی وی دا ځان له بچو لکې د ورشه خرچه پې راوړه ارزاني واغه وخت او یو توی ورشه تبرې واغست او لاس ته مله واغست وی راوړه چې دا دله پکې زه واچومه لاس ته وله واچو په تبر کې پړی وله واغست وی دا ځان سره واخله او یو څو ورځې ګورې چې ماله مخې له رانه شي زه د وینینم دی غر لبزی او لرگی بزان لکی و راوڑی بی و خرسے بی زان لکار شروع کا آغا بلال غر لولتا بی لرگی والا و آغا بی راوڑل بازار کے بی خرس بل یو سور زباد اللہ پاک والا دیر پیسی ورکڑی بی او مالدار شو دو سوال نبی غمشو زان محلا کوا زان لس کاروبار زان لس لین اگر روان کا خود جائز ناجائز نا ولا تقتلوا انفسکم موجن خپل ځانونه په ترک د تجارت یو معنا دام ده ان الله یقینا الله کان دی بكم رحیما پتا سبحان مهربان ومن يفعل ذلك چا چوک دکار عدوان او ظلم په زیاتی او په ظلم سره فسوف نسلیه نارا فزرد چدن به کدل راورتا وکانا ذلك علی الله یسیرا او د په الله آسان سوک چې ناروا کوي الله یې اور ته بدن نکوما الله دې موږ ټول د اور نه وساتي نو د اور نه د بچ کېدو دپاره دا دی چې الله دې دنیا کې موږ د نارواو نه وساتي د شریعت د خلاف نه وساتي نو خپله به د اور نه بچ شي اول ته وګورئ یرید الله لیبین لکم غواړي الله چې بیان کی تاسو ته هغه احکامات چې کومې په تاسو حلال کړي دي او هغه چې کومې حرام کړي دي وَيَهْدِيَكُمُ چوخی تاسو سنن الذین من قبلکم پشان د طریقو د کسانو چې تاسو نه پخوا تیر شوي دي وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ چې مهرباني وکړي تاسو باندې والله علیم حکیم الله دې پوهه حکمت والا والله یرید الله غواړي یتوب علیکم دا چې مهرباني وکړي تاسو باندې ویرید الذین غواړي کسان یتبعون الشهوات چې هغې تابعداري کوي د خواهشاتو ان تمیلو میلن عظیما دا چې میلانو کوي تاسو ګناه ته میلان لوی یعنی ګناه طرف ته ورتاو شئ کاږه شئ شیطان دا غواړي او باطل خلق یرید الله غواړي الله یخفف عنکم چې سپکوالی راولي ستاسو نه وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی د انسان کمزوری یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مخری خپل مالونه بینکم په منځ تاسو کې بالباطل په غلطه طریقه الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم مگر دا چې وی تجارت سره د رضامندیا ستاسو نه ولا تقتلوا انفسکم موجن خپل ځانونه په ګناہوں سره یا یو بل موجنه ان الله یقینا الله کان دی بكم رحیما پتاسو مهربان ومن يفعل ذلك چا چوکدا کار عدوانا و ظلم پزلم پزیاتیو پزلم سرا فسوف نسلیه نارا زرد چدن به کدل راورتا
وکان ذالک علی الله یسیر او دې دا په الله آسان. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير.